د حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی عنه په منځ کې خیال راتلو سره باغ وقف کول. حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی عنه یو ځل په خپل باغ کې مونځ کولو یو مرغه والوتلو او چونکې باغ ګڼ و نو زر ورته د وتلو لار میلاو نه شوه. کله دې خوا کله اخوا الوته او د تلو لاره یې کتله. د هغه نظر پرې پرېوتو او د دې منظر په وجه یې اخوا خیال شو او نظر یې دغه مرغه سره ګرځېدو. ناڅاپه ورته د مانځه خیال راغی نو ساوه شو چې کوم رکعت دی. ډېر خفه شو چې د دې باغ په وجه دا مصیبت رافېښ شو چې په مانځه کې رانه خیره وشوه. زر د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او پوره کیسه یې بیان کړه او درخواست یې وکړو چې د دې باغ په وجه دا مصیبت راپېښ شو، دې دپاره دا زه د الله تعالی په لار کې ورکوم، کوم ځای چې ستاسو زړه غواړي دا ولګوئ. دغه شان یو بله کیسه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه خلافت کې پیښه شوې وه چې یو انصاري په خپل باغ کې مونځ کولو د کجورو پخېدو زمانه وه، ښه په ترقۍ وه او غونچې د کجورو د بوج او ډیروالي په وجه راښکته شوې وې. نظر یې په غونچو پرېوتو، د کجورو ډکې غونچې ورته ډېرې ښې معلومې شوې. خیال یې اخوا لاړو او دا هم ورته یاد نه شو چې څو رکعته وشو. د دې غم او خفګان پرې داسې غلبه وشوه چې د دې په وجه یې دا پخه اراده وکړه چې داسې باغ اوس اړو ساتم نه چې د کوم په وجه دا مصیبت راپېښ شو. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې دا د الله تعالی په لار کې خرچ کول غواړم، تاسو چې ورسره څه کوئ وکړئ. هغه باغ په 50,000 خرڅ کړو او د هغې قیمت یې په دینی کارونو کې ولګاوه. پیدا کې لیکي دا ایمانی غیرت دی چې د مونځ په شان اهم څیز کې خیال راتلو سره د 50,000 درهمو باغ یې یودم صدقه کړو. زموږ حضرت شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه په قول جمیل نومي کتاب کې د صوفیانو نسبت قسمونه لیکلي دي. د دې متعلق کې دا لیکلي دي چې دا نسبت دی د الله تعالی اطاعت لره په نورو باندې د مخکې ساتلو او په هغې د غیرت کولو دی. دې حضراتو ته په دې باندې غیرت راغی چې د الله تعالی په اطاعت کې بل یو څیز طرف ته خیال ولې لاړه.